سوشل میډیا باندې د دوو ډلو د ټولو نه زیات زمونږ چې ګورو هغوی په تا ته وجود ښکاري، د پی ټي آی او د پی ټي ایم. بېشکه دا دواړه په تېرو وختونو کې د یو بل مخالف ډلې وي، خو دې وخت کې چې کله د فوج مخالفت ته راشي یا د اسټابلیشمنټ به دي دواړه یو شل شي. جعفر ایکسپریس کې زه ګڼم چې بلها داسې خلکو چې هغوی په دې باندې ډېر عجیبې دغه کوو. زه صرف دا وایم، ما پرون مې تاسو کتلی د ایس پي آر عاطف اسلم اواز هسې زما خوښ دی، نو د هغه یو ډېره ښکلې ګانه وه. ګانې خو څه مذهب څه دغه نه وي، نو هغه دغه کړي هغوی د هغوی پسې لګوي چې د عاطف اسلم نه بایکاټ وکړي. ولې صرف ایس پي آر له ګانه ویلې ده. سوچ وکړه بایکاټ هغوی یو ټرنډ چلو چې د عاطف اسلم بایکاټ وکړي. لکه دا قسمه اوازونه چې راځي چې صرف زما مخالف دي، زما دغه دي. ښه بیا دا ویلي چې په دې 23 مارچ باندې دا توپې او دا سیزونه او دا چې دا ټینکونه او دا چې راځي نو د دې ضرورت څه دی او دا موږ څه له دغه کوو. ټیک ده، زه ستا سره اتفاق کوم چې دا نه دي پکار، موږ ته نور څه پکار دي. خو دا راته ووایه چې کله به عمران خان صاحب راته نو تاسو به ونه ویل څنګه لکه قاید په شان. پرون خو دوی د هغه ویډیوګانې شیر کولې کوم چې د هغه جنرال باجوا سره خوا کې را روان و، راللې ګاډي نه کوز شو، پروټوکول کې راللې، بې بره هوا کې اجازه ته وکړل. پرس خټک صاحب وزیر دفاع ټیک شو، خلکو عجیبه عجیبه میوزیک هم وسه چې انټرویو وګوره د بوس ټیک شو. هغه وخت خو هغه کېدل ناجایز و. د بجلیګر مولا خبره چې نور جلال ګیدړ خوري به نور جلال ګیدړ خوري به حلال دی، خو چې کله بل څوک خوري نور جمال نور جمال دی که نور جلال هغه خوري به هغه دی. ګوره دا هغه سیز دی چې یو خو تاریخ، زه صرف دا وضاحت لږ که بیا تاسو کوئ، تاریخ ډېر د لرې نه را شروع دی. د پاکستان تاریخ د 1947 نه هم نه دی، دا د 1857 نه هم نه دی، دا د دې نه مخکې نه را شروع دی. زمونږ د ډېرو سیاسي جماعتونو تاریخ د اپریل 2022 نه پس شروع شي. د هغې د وجې نه هغوی مخکې نه ګوري چې مخکې چا څه چل کړی دی، چې مخکې موږ جنرال باجوا له ایکسټنشن ورکوو نو په هغه وخت جایز و. اوس چې بل څوک ورکوي نو 23 مارچ کې چې مونږ هم شرکت کوو نو هغه ټیکو، که بل وزیر اعظم شرکت کوي نو غلط دی. د وزیر اعظمۍ په څوکۍ باندې که بل کېناستو نو هغه د ایوان ټیکو، خو که زمونږ سړی چې بل سړی کېناستو هغه غلط دی. ایوان به دا دی دا هغه څیزونه دي. ځکه زه تاسو ته وایم چې تاریخ لږ وروسته وګورئ چې په دې کې وروسته څه چل شوی، په دې کې باچا خان څه چل کړی دی، په هغه باندې څومره سختۍ تېرې شوي دي، په دې کې نورو خلکو باندې. زه د سیاسي عمل همیشه حامي پاتې شم، زه چرې به هم د عسکري د دې زور ورنه کړم، خو په سیاسي عمل کې چې ته د بل سیاسي قوت وجود نه منې، ته وایې چې زه د چا سره خبرې نه کوم، زه به د چا سره دغه نه کوم، نو په هغې کې به ته څنګه روان شې. سیاسي عمل کې خو چې ګورې نو ذوالفقار علي بټو په خپل وخت کې سیاسي جماعتونو څخه خبرې کړي، زرداري صاحب په خپل وخت کې خبرې کړي، نواز شریف صاحب په خپل وخت. آیا چې په تا سخت راله په سټیج کې چې کېناستلې نو تا د پښتونخوا میپ چې کوم دی مرکزي مشر اچکزي صاحب ځان سره په سټیج کېنه نو دې نه وړاندې به پسې خبرې کولې، پروپاګاندا به کولې، خنداګانې نه کولې، صادر پسې د کپړو پسې. آیا دوی د پرویز الهي صاحب متعلق څه نه ویلې؟ پولیټیکل پروسس دی. ګوره په پولیټیکل پروسس کې چې کوم دی څوک د چا مینې نو د سیاست د تاریخ د 2022 نه دی شروع، سیاسي تاریخ د دې نه ډېر وروسته نه شروع دی. په ډېر وختونو زه ګڼم چې زموږ سیاسي مشرانو نه ډېرې غلطۍ شوي دي، خو زه بیا هم چې هغوی د ډېرو سیاسي غلطو نه زده کړه هم کړې وه. چارټر اف ډیموکراسي د دې یو بنیادي علامت و چې هغوی ویل چې نور باید نه کوو، سیاسي عمل به خپلو، په سیاسي عمل کې به موږ نه خپلو. په هغې کې موږ څه چل وکړو؟ د باجوا صاحب چې کوم دی معذرت سره زمونږ د کوهاټ مینې صاحب هغه ته د قوم پلار ویللي، ټیک شو. اوس چې د بل څوک وایي چې هغه پلار څه دی اوس پې بد ګڼلی کېږي، حالانکې دا د هغه ریګولر پروسس و.